د وړوکي اختر نه پس چې دا شپږ روجي دي د شوال دا کمې روجي چې دي نو دا به څنګه نیسو څنګه به نه نیسو او ثواب یې څومره دی. نو ډېرو ملګرو دې باره کې تپوسونه وکړم. ما به تاسو ته په یو داسې وړوکی شان کلیپس ساز کړم. نو مستند کتابونو کې روایت شته، احادیث مبارکو کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام ایوب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله چې څوک د رمضان مبارک نه پس چې دا کومه میاشت د شوال دا شپږ روجي ونیسي نو الله جل شانه به ورلا د یو کال د روجو ثواب ورکوي. یعنی داسې شو گویا چې د یو کال ټولې روجي ونیولې، دومره ثواب په الله جل شانه ورکوي. داسې خبره کوم د یوې میاشو لکه څومره یو قسم له د انسان زوري دا روجې که نه د الله ګران عبادت دی او یو ما ته په دې شپږو روجو باندې د یو کال د قبول شوي د قبول شوي الله جل شانو مونږ له ثواب راکوي د روجې چې یو کال زه مسلسل روجې ونیسم نو څومره ثواب په الله جل شانه ورکوي. یو کس ته ما وي نو هغه وایي یاره جي مولي صاحب مونږ خو د شته روجو وایي ډېرې دغه کړو وزورولو نو ډېر شته زموږ وروڼه دي، خاص کر زموږ خویندې چې کوم په کورونو کې دي میندې دي هغوی بیا د دې ډېر اهتمام کوي. نو دا به څنګه نیسو څنګه به نه نیسو. نو د اختر د ورځ نه پس د اختر په ورځ روجه نشته، د اختر د ورځ نه پس له اولنۍ ورځ به یې نشته، په دویمه درېیمه خو به یې نیولی شي. د اختر د ورځ نه پس د شوال په ټوله میاشت کې دا نیولی شي، اخر کې نیسي، منځ کې نیسي، دې خوا یې نیسي او شپږ روجې مسلسل هم نیولی شي، مسلسل په یو ځای باندې چې شروع کې او وخت هم کې وستا خوښه ده خو په دې میاشت کې به پوره کې دا شپږ روجې مستحب دي. ښه خبره ده دا نه چې دا بس فرض او واجب دي، مستحب دي، ښه خبره ده. په کولو یې ثواب دی، په نه کولو باندې ګناه نشته. دا بعض کورونه کې وایي شابه نیسو ټول نیسو، نه پابندي او په چا نشته. هغه چې څوک نیسي نو ډېر غټ ثواب دی. او بل حدیث مبارکو کې راځي په فرض منځونو کې چې کمی راشي یا په فرض روجو کې چې کمی راشي نو الله به وفرمایي چې وګورئ د سره شته څه نوافلو سره شته نو که دا نفلي روجي مونږ نیسو که نه نو په فرضو کې زمونږ د څه کمی کوتاهۍ راغلی د دې به الله څه کوي دغه به پوره کوي. نو ډېر ثواب دی یعنی چې پوره یو کال روجي سړی ونیسي. نو دې بیا مفسرینو تشریح کړې ده چې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. الله فرمایي چا چې یو نیکي وکړه نو 10 ګونه به وله ثواب ورکوم. نو دا یوه میاشت دا د 10 میاشتو په برابر شوه، صحیح شو. او دا شپږ روجي دا د 2 میاشتو په برابر شو. نو داسې ده چې یو کس یو کال پوره روجي ونیسي. نو بهتره خو دا دی چې موږ ټول کوشش وکړو چې موږ یې ونیسو. صحیح ده جي انشاءالله ډېر غټ ثواب دی پې. نو پوه شوئ شوال په میاشت کې به دا مونږ پوره کوو، ټولې په یو ځای هم نیولی شو او وقفه پکې هم کولی شو چې څنګه ستاسو خوښوي.